او دا دعا مانځه پسې رستو چې سړی وی ډېره غوره دعا ده. چاته الله بچی نه ورکوي پکار دی علاج سره سره علاجم ضروری دی. اسباب دا دنیا د اسباب دا یو سړی واده نه دی کړی ټوله ورځ دعاګانې غواړي بچی نه کی. اسباب به سموي ښځه به وکې واده به وکې. بیا تا کې کومه بیماری ده زنانه کې دې کومه بیماری ده د هغې به علاج وکې. هغې نه بعد به الله ته سوال کوي ځکه چې اولاد په روغوالي نه دی د الله په ورکولو دی. ډېر روغ خلک شته اولاد یې نه کېږي. مانځه پسې رب هب لي من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعا. دا دعا چې سړی مانځه پسې وایي خو ټکي نه چې تش ټکي وایي معنی باندې به سوچ کوي. ته چې خپل محبوبه او معشوقه سره خبرې کوي چې په ژبه یې نه پوهېږي د عشق حق نه ادا کېږي زړه پې نه سړېږي. د الله په خبرو به ځان پوهوي. رب هب لي زړه کې به په معنی سوچ کوي. رب اے رب زما هب لي راکې ماتا من لدنکا د خپل طرف نه ذریتن بچے طیبتن پاک انک سمیع الدعا یقیناً تقبل ان کے د دعائے وغختا فوراً قبول شوا. ولی اللہ د انسان دعا قبلی خوچ شرائط پوروی اللہ نه به غواړي شریک به ورسره نه پیدا کوي صرف الله ته به سوال کوي. پیغمبر به پکې مینس کې نه شریکوي اولیاء به پکې نه شریکوي. یا الله د پلنکی په برکت یا الله د پلنکی په وسیله یا الله د پلنکی په توفیل مې شریکوا یوازې الله ته چغه ووهه. فنادته الملائکة نو آواز وکړه دته ملائکو. فوراً الله ملائک راولېږل چې لاړ شئ زکریا علیہ السلام تا خوشخبری ورکے چې طالب الله یو پاک زوی درکې نوم به یحیی وي. فنادته الملائکة نو آواز وکړه د ملائکو وهو قائم او دے ولاړو یصلی مونځ کولو فی المحراب په عبادت خانه کې. یو خبر دا معلومه شوا وهو قائم زکریا علیہ السلام ولاړ دے یصلی مونځ کوي فی المحراب عبادت خانه کې. ټولنا اعلی عبادت ټولنا وچت ذکر چې دے دا مونځ دے تلاوتم ذکر دے سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبرم ذکر دے. ټولنا اعلی ذکر مونځ دے چې په ولاړه ولاړې د الله آیاتونه لولې او معنی باندې سوچ کوي. زکریا علیہ السلام مونځ کولو. زمونږ یاران چې تور نه نوځي یره جی څه شي کوي یاره هغه ذکر کوي غرچ 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 داسې ذکر کوي. اللہ فرمائی وہو قائم دی ولاړو وہو قائم ولاړو سمانا رڼا وښکارې ده. زمونږ یاران لیټونه مړکي څه چل دی ذکر کوي لیټونه مړکې شام غریبان دی. بلا خبر دادا یصلی مونځ کو غرچ غرچ یې نکو. فی المحراب عبادت خانه کې قرآن کې چې د انبیاء او د مسلمانانو د عبادت خانه ذکر کیږي نو یا قرآن محراب صيغه ذکر کوي یا مسجد ذکر کوي. عبادت د مسلمانانو عبادت خانه څه شی ده؟ مسجد. هغه ته محرابم وای د کور عبادت خانه چې په کور کې سړی وا کوټه وا کمره د عبادت د پاره وزګار کی هغه ته محراب وای.
او د الله کور چې کم د کلی مشترکه جوړ شي هغه ته مسجد وای